پاکستان نه چې افغانستان ته کم چرګان چې د افغانستان حکومت پاغه پابندي لګولې ده او د هغې سره دا ویلي چې د دې چرګ خوراک چې دی دا حرام دی. کم چې دلته کې په دوکانونو کې د چرګونو میلاویږي او موږ چې خوراک له راوړو نو په دې باندې د افغانستان حکومت دا ویلي چې د دې خوراک چې دی دا حرام دی. د سره وجې نه وایي حرام دی، وایي دې له چې کم خوراک ورکړی کېږي دې چرګونو له نو په هغې کې د خنزیر غوښه یا وازګه یا نور څه څیزونه چې دي وایي دا میلاویږي او د دې د وجې نه چې دی د دې خوراک چې دی دا حرام دی. دلته په پاکستان کوم د قسمه قسم خبرې چې دي دا چلیږي، د چرګانو په باره کې هم چلیږي، د چپسو په باره کې هم چلیږي، دغه شان د بوتلو په باره کې چې هم دا خبرې چلیږي چې په هغې کې د خنزیر غوښه میلاویږي یا وازګه میلاویږي نو د دې د وجې نه حرام دی. نو دغه شان د افغانستان کوم حکومت چې دی د طالبانو نو هغو چرګانو ته ویلي دي چې د دې خوراک حرام دی. خو الله چې کم شیزونه حلال کړي دي نو هغه انسان چې دی نشي حرامولی، خو کم چې حرام کړي دي نو هغه انسان چې دی هغه نشي حلالولی. که تاسو چرګانو ته وګورئ نو چرګ چې دی هغه حرام شی نه خوري او حلال شیزونه چې دي دغه خوري، خو اکثر کله ناکله ګندګي چې دی دا خوري کم چې د کورونو چرګان دي. خو په هغې باندې ځینې عالمانو ویلي دي کم چې د کور چرګ نو هغه ته 2-3 ورځې چې دی ځان له په کور کې وساته او هغې له پاک خوراک وکړه نو د هغې نه وروسته چې دی دغه چرګ چې دی ته ځان حلالولی شي او دغه شان ډایرکټ چې دی هم یې ته حلالولی شي. د هغې لپاره هم دا نه دي ویلي چې دغه خوراک چې دی دا حرام دی. خو اوس د افغانستان د طرفه دغه خبر راغلی، هلته کوم غټ غټ عالمان موجود دي، دلته په پاکستان کې هم موجود دي، په سعودي کې هم موجود دي او په ټولو مسلمانانو ملکونو کې چې دی دغه چرګان چې دي دا خوړلی کېږي. خو د افغانستان حکومت چې دی دغه خبره کړې د پاکستان د ټول نه غټ تجارت د افغانستان سره و نو هغه هم دغه چرګوړي چې دي دا به افغانستان ته تلل. نو اوس دغه تجارت چې دی هغې د پاکستان سره ختم کو نو پاکستان ته چې دی د دې سره غټ نقصان میلاویږي، بل د هغه په تجارت کې چې دی ډېره غټه کمي راځي ځکه چې په میلیونو ډالر چې دی پاکستان ته به د دې سره میلاوېدلی ځکه غټه سپلای چې ده هغه به افغانستان ته کېدله. او تاسو به اورېدلم که دلته به د چرګ ریټ سیوا شو نو ځینې خلکو وایي د افغانستان ته ځي د دې د وجې نه چې دی دا چرګ ګران میلاویږي. خو دا یوازې دغه چرګان نه دي چې دا په لږ وخت کې رارسي یا دې ته دغه ستنې کېږي. که تاسو وګورئ دغه شانتې په سبزیانو کوم شته، که تاسو د ټماټر بوټی مخکینی وګورئ نو هغې به 1 کیلو ټماټر چې دي دغه به یې نیول. اوس چې کوم بوټي کېږي نو هغه دنګ دنګ بوټي او په کیلوګانو باندې هغه ټماټر نیسي. دغه شانتې که نورې سبزیانې وګورئ په هغې کې هم قسمه قسم دي لکه هایبریډ سبزیانې چې دي دا راوتلي. څنګه چې مخلوق سیوا کېږي نو دغه شانتې د شیزونه او پیداوار چې دی دا سیوا کېږي او د دې لپاره څه کسان دي چې هغه په دې باندې تجربې کوي. نو دغه شانتې د دې جنس چې دی دا میلاو شوی دی دا ځکه په لږ وخت کې چې دی دا دومره غټېږي. بل لا د دې د خوراک چې دی که دا تاسو کورني چرګ له ورکوئ نو هغه دومره په لږ وخت کې چې دی دا نشي راغټولی ځکه د دې جنس چې دی دا میلاو شوی دی. نو ځینې کسان چې دي هغه د دې د وجې نه هم وایي چې دا چرګوړی چې دی دا په لږ وخت کې رارسي نو د دې د وجې نه دا حرام دی یا دې ته ستنې والی کېږي. نو کورنی چرګ چې دا په دومره وخت کې نه رارسي خو د دې جنس میلاو شوی. دغه شانتې که دا حرام دی نو بیا ستنې والا څارویان به هم حرامي. دغه شانتې هایبریډ چې دی سبزیانې دا نور راوتلي دي دغه به ورسره بیا هم ټیک نه وي ځکه چې پخوا به ټماټر ما ته مثال درکړو اوس چې دی هغه په کیلوګانو نیسي. دغه شانتې بې موسمه چې دی تاسو ته اوس هم سبزیانې هم میلاویږي او فروټ چې دي هغه تاسو ته هم بې موسمه چې دی دا میلاویږي. خو ځینې د ملکونو چې دی په خپلو کې نه لګي نو د هغې د وجې نه چې دی تجارت یا ختموي یا نور څه هغه د هغو وخته که تجارت ختموي ښه صفا خبره دې کوي چې موږ ستاسو سره چې دی نور تجارت نه کوو. خو اوس هغو دا ویلي دي چې د دې چرګ خوراک چې دی دا حرام دی. نو د دې په منځ کې به عالمان چې دی هغه به خبرې کوي. یوازې افغانستان نه دی دنیا چې نور ملکونه دي ویلي دي چې د دې چرګ خوراک چې دی هغه حلال دی او هلته کوم عالمان چې دي دا موجود دي.